نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې شهید ته الله ټول هر څه معاف کوي چې د الله دپاره وینه به یې ولیده هر څه ورته ما رب اعلان وکړه چې د ابتدا نه واله تر انتها پورې څومره ګناهونه شوي دي ما رب ورته بخنه کړې ده لیکن یو شی ورته نه بخم چې هغه د مسلمان حق دی دا ورته نه بخم نو د مسلمان مال استعمالول بغیر اجازې سره به زمانه څنګه تیریږي یوه خبره او دویمه خبره حق د مسلمان استعمالول څنګه دي یو کس تاله پیسې درکړې یا تا ته قرضه واغسته یا بل څه مسله وشوه تا د هغه نه پیسې بندي کړي دي او په هغې باندې کاروبار کې ته یا د یو مسلمان مال استعمالی بغیر د هغه د تپوس نه او بغیر د هغه د رضا نه دا څنګه دي دوه مسلې دي نن انشاءالله لومبۍ مسله کې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک درته د مال کومه چې نبی علیہ السلام مبارک وفرمیل چې لا یحل لمسلم حلال ندی د یو مسلمان د پاره چې دی د بل مسلمان مال استعمال کی بی اجازه او رضا د هغه نه اوس دې خبرې ته توجه کوئ د ما محترمو یو انسان دی تا د هغه جومات نه بار وځي او د هغه بغیر تپوس ستا د هغه پیزار اچولی دي او هغه ته پته نشته دا کار جایز نه دی ټیک نه دی دا ته چې کوم وګرځېدې دا د په حرمت او په حرامو کې وګرځېدې یو انسان تولیه ده صابون دی شیمپو دی اکثر زموږ جماعت ملګرو والا دا کار کوي چې بغیر د دغه نه بغیر د رضا د هغه نه دا شی استعمالول دا حلال نه دي د مسلمان دپاره تر دې پورې د یو مسلمان مال تا سره بند دی هغه ته ضرورت دی او د ده په دې مال باندې تا کاروبار شروع کړی دی مطلقا حرام دی دا مال دته ورسوه یو بله خبره تا باندې د یو مسلمان قرضه ده او تا سره څه فکر نشته ته روانې عمرې له روانېږي و تا باندې دلته د مسلمان قرضه ده دا عمره دې نه قبلیږي اول قرضه ادا که تا باندې د مسلمان قرض دی روانې حج له بلکل نه کیږي حج قبلیږي نه نو تا باندې د یو مسلمان قرضه د روانې چلې له څلور میاشتو له سې روزې له بلکل نه قبلیږي یاره جي د الله لار کې روانم عمرې له روانم جي بیت الله شریف ته روانم بله خبره جي نبی علیه صلات وسلام مبارک زیارت له روانم جي زه وایم د مسلمان حق دی نه دی ادا کړی ستا دغه فریضه ادا کیږي نه نو ته ماله حجونه کې ته ماله عمرې کې ته ماله چلو له خلاصې ته ماله زموږ یو ملګری دی 1 کروڑ روپۍ پې قرضه دی 1 کروڑ او تلې دی دغه له چلې له تپوس یې کړو د علماو نه ټولو علماو ورته تر کومې پورې چې د دې مسلمان حق نه دی ادا کړی ته نشي تللی اتلې دلته هغه روڼی شرمېږي دا زموږ د مخې خبره ده د هغې عزت دغه شي دی خو چلې له تللی دی ما خو دا نه دی ویلی موږ وایو دا د الله لار د عمرې له روان یم بیت الله شریف ته روان یم دا پاکه لار ده زه د دې نه منع نه کوم لیکن اول خپل ځان دلته پاک که د بل مسلمان و ما رب دعوه وکړه چې به یې په مخ ته ځمکه که زما په عباداتو کې درنه کوتاهي وشو نو زه رب درته معافي کوم لیکن د بنده مال د یوه ستن هم وواله چې ستن د روپۍ څلور کیږي دغه ستن درته نه معاف کوم تر کومې پورې چې درته د مسلمان بخلي دي نه بخم ستنم نه بخم ستن څه شی دی زما محترم نبی علیہ السلام مبارک وفرمایل چې شهید ته الله ټول هر څه معاف کوي چې د الله دپاره وینه به یې ولیده هر څه ورته ما رب اعلان وکړه چې د ابتدا نه واله تر انتها پورې څومره ګناهونه شوي دي ما رب ورته بخنه کړې ده لیکن یو شی ورته نه بخم چې هغه د مسلمان حق دی دا ورته نه بخم نو د مسلمان مال استعمالول بغیر اجازه یا حبیب سلام علیکہ سلام